ګناهونه معاف مسلمان صفا شو. نو کله چې د اختر مونږ ته راځي نو الله جل شانه دلته اذان او اقامت بند کړی دی. دا ولې؟ دا وجه دا ده چې راځه زما بنده تا روجې نیولې دي، تا باندې لیلة القدر شپه تېره شوې ده، تا په رمضان المبارک کې د شپې تراویح کړې، عبادت دې کړی دی، راځه مسلمانه جومات ته بغیر د اذان او د اقامت نه راځه. نن درته اعلان نه کوم لکه څوک چې چاته ووایي چې ته هر وخت زما د اجازت نه بغیر تا ته دعوت دی او هر وخت راځه زما کور ته، په تا به زه ښه ناشنا روټۍ خورم. نو دې پته ولګېده دغه سړي د دې مېلمه سره مینه ډېره ده، دی ډیر ډیپ او جوور او گہرا دوست دی، ورته وایي چې هر وخت راځه زما کور ته. نو الله جل شانه د اختر په ورځ څه فرمایي؟ زما بنده تا ډیر محنت کړی دی، تا ډیره خواري کړې ده، د رمضان المبارک روجې دې نیولي، بغیر زما د اذن او د اعلان نه